السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیره سره د اکسل په لوري باندې نن به د خیره سره د هایپر لینک پر برابر بیان درته وکم. ایډوانس هایپر لینک. راځو د خیره سره شیټ ته ګوره. لاندې موږ تاسو یو مین شیټ لرو چې په کوم پر ولاړ یو شیټ د سیف پر نامه دی، یو شیټ 2 پر نامه دی، بل د سیف 1 پر نامه دی. نه، شیټ 1، شیټ 3، شیټ 4، شیټ 5. زه غواړم چې یو داسې هایپر لینک دلته اپلای کړم چې کوم وخت زه پر دا مین پیج باندې به ټوټل د دې ټولو پیجو دلته نمونه راوړم. بیا چې کوم وخت زه کلیک پر وکړم زه به هغه پیج اوپن کېږي ماته، او چې کوم وخت برته بیا د هغه پیج څه وځم، څنګه به وځم، هایپر لینک به څنګه اپلای کوم هلته. نو راځو د خیره سره دلته به راسو انزرټ ته. په انزرټ کې به شیپ ته راسو، یو شیپ به دلته کریټ کوم. دلته مې یو شیپ کریټ کړي، اور راځو د خیره سره دې ته به کلر ورکوم. کلر مې ورکړي، اور را بسو ایفیکٹ ته بیول به هم پر اپلای کو، اور رائټ کلیک به پر وکړو، ایډیټ د ټیکسټ به دلته به ولیکو سیف 2. سیف 2 موږ تاسو خط به منتخب کړو چې سلیکټ مو کړي. دا به را به وړو میډل ته، اور سایز به څه ورغټ کړو، اور دلته به کلر هم ورکړو. سیف 2 په نامه باندې مو کې ګوره، څه به ریسایز کړو. اوس به دې ته هایپر لینک ورکړو. رایټ کلیک به پر وکړو، هایپر لینک باندې به کلیک وکړو، اور دا پلیس ان دیس ډاکومنټ باندې به کلیک وکړو. پر پلیس ان دیس ډاکومنټ چې مې کلیک وکړي، اوس دلته ګوره تا ته درښیي پر کوم شیټ باندې. اول د واره به دغه د سیف 2 شیټ ورکړو، چې یعنې کوم وخت موږ کلیک وکړو دی دې و سیف 2 اوپن کوي، دا موږ دغه اپلای کړي. اوس راځو د خیر سره دغه رقم ګوره چې څه وخت کلیک پر وکړې سیف 2 باکس به اوپن کېږي. ګوره اوس به انزرټ ته راسو، یو شیپ به دلته اپلای کړو. موږ تاسو اول د واره شیپ نه کوي اپلای، دغه کاپي مې نه جوم واخیستله، د شیپ څخه به یو ډوپلیکیټ کاپي واخلو. دغه رقم بیول ته به راسو، د دې به کاپي راواخلو، دلته به یې کښېږدو، اور خط پکې ولیکو ایډیټ د ټیکسټ. دلته به ولیکو چې شیټ 2 شیټ 2 به ورکړو. کنټرول ای به کړو، را بسو هوم ته. په هوم کې به را بسو میډل، سینټرل، اور د فونټ سایز به ورغټ کړو څه 32 وایټ به کړو. اور دغه رقم د دې ډوپلیکیټ به وباسو په کنټرول سره، یو بل ډوپلیکیټ به وباسو، او دغه رقم یو بل ډوپلیکیټ به مو وباسو. د دې ډوپلیکیټ مې دا دی وایستې مثلا. دا به څه داسې ریسایز کړو، په سایز کې به وکړو. نو را بسو پر دې به کلیک وکړو، دا شیټ 2 به جن ایسته کړو په دې باندې. دې ته به بیا نوم ورکړو د سیف، دې ته به خالي د سیف نوم ورکړو. زموږ تاسې
څلورم شیټ د چیش په نامه دی؟ موږ تاسو څلورم شیټ چې دی ګوره د شیټ 1 په نامه دی. دې ته به ولیکو شیټ 1. دلته تاسې نوم ورکولی شئ چې کوم نوم یې ورکړئ هغه به دلته ورکړئ. نو رابسو د خیر سره شیټ 2 ته پر شیټ 2 باندې به چې کوم وخت کلیک وکړئ رایټ کلیک به پر وکړو پر رایټ کلیک هایپر لینک ته به راسو او دغه رقم ان دې سپیسي ته به راسو. ګوره موږ ستاسې دوم شیټ چې دی هغه د شیټ 2 په نامه دی. دلته به پر شیټ 2 باندې کلیک وکړو اوکې به وکړو او دغه رقم دلته به راسو بیا به هایپر لینک باندې به کلیک وکړو مین آن دې سپیسي باندې به کلیک وکړو او دلته موږ ستاسو دریم شیټ د چیش په نامه باندې دی د سیف په نامه باندې دی. ګوره دلته دا د سیف لیکلی دی اوکې به وکړو او دغه رقم موږ ستاسو څلورم شیټ دی رایټ کلیک هایپر لینک کلیک وکړئ ان دې سپیسي او موږ ستاسو څلورم شیټ دی د سیف په مابعد د شیټ 1 په نامه باندې دی. ګوره دلته دا د لیکلی دی اوکې به وکړو. اوس خو مې ګوره هایپر لینک دا دی کریټ کړي پر څلورو سره زه غواړم سیف ته ورسم. ګوره چې څنګه کلیک ور وکړم د سیف شیټ ماته خلاص دی ګوره ډایرکټ. اوس د بیک دپاره د مین شیټ د تلو دپاره یو داسې بټن به جوړوو چې مین شیټ ته برته ولاړ سو. داسې هایپر لینک به جوړوو نو مین شیټ ته به راسو پر مین شیټ کې به پر سیف باندې ودرېدو رالو سیمبل ته انزرټ ته به راسو په انزرټ کې به سیمبل ته راسو په سیمبل کې به هوم ته راسو. ګوره دا د هوم دا به انزرټ خو چې انزرټ مې کوي کلوز به یې کوو. ګوره دا د هوم دغه انزرټ سو را به سو هوم ته په هوم کې به دا یې څه ریسایز کړو. ګوره څه به یې غټ کړو چې مې غټ کړي. ګوره را به سو دا به ډپلیکیټ به د دې وباسو کنټرول سی یا کاپي چې مو ایستی دلته به ودرېږو او پیسټ ته به راسو. دلته به پیسټ دغه به یې کړو پیسټ از ا پیکچر پیسټ پیکچر. ګوره دا لیکلی دی پیسټ پیکچر لاندې ویلیو لیکلی دی نمبرینګ لینک پیکچر. ګوره یا به پر دا پیکچر باندې کلیک وکړې یو تصویري شکل باندې. ګوره دا زموږ ستاسو دا د هوم آیکنز د یو تصویري شکل باندې اپلای شو. اوس به راسو دا زوړ به ډیلیټ کړو. دا چې مې ډیلیټ کړي او دا به برته ریسایز کړو. دا زموږ ستاسو پیج به دلته به برته ریسایز کړو. زموږ ستاسو پیج به ریسایز کړو. د هوم مې دا د انسرټ کړي را به سو فارمیټ ته دې ته به کلر ورکړو. کوم کلر چې موږ ستاسو خوښ وي هغه کلر به ورکړو. دې ته مې کلر ورکړي. اوس به ګوره دا زموږ ستاسو څه به ریسایز کړو. دلته به یې کښېږدو دلته مو کښېښاوئ. اوس به پر دې باندې هایپر لینک اپلای کړو. رایټ کلیک به وکړئ هایپر لینک ته به راسئ. هایپر لینک چې مې څنګه کلیک وکړئ نو را بسئ آن دې سپیسي ته دلته به مین شیټ ورکړئ په لاس. یعنې چې کوم وخت زه پر دې هوم آیکنز باندې کلیک وکړم زما پیج دی ډایرکټ زه د مین پیج ته ځم. پر مین شیټ باندې به کلیک وکړو اوکې به وکړو. اوس به راسو د دې به ډپلیکیټ کاپي وباسو. رایټ کلیک به وکړو کنټرول سی یا کاپي چې مو واخیستله نو را به سو د خیر سره دا خو د سیف ټو دی شیټ 2 ته به راسو. دلته به کنټرول وی کو اور سیف ته به راسو کنټرول وی به کو. شیټ 1 ته به راسو کنټرول وی به کو. ګوره زموږ ستاسو هایپر لینک د بیک دپاره هم موږ ستاسو دا دی. ګوره چې کوم وخت کلیک ور وکړې سیف 2 ته ولاړم چې کوم وخت کلیک ور وکړم ډایرکټ به شیټ 2 مې خلاص کړي. د بیک بټن ته ولاړم برته سیف 1 ته مې خلاص کړي. ګوره څنګه پر دې باندې کلیک وکړې ډایرکټ مین پیج ته اصلي. ګوره و دا زه عرضه یې ښوولی یم سمه چې
چې کوم وخت کلیک پر وکړم ګوره دی به ډایرکټ ځي دغه ته زه غواړم چې دا راواخلم کوم ځای ږدم ازار دلته ایښولی شم مثلا نه چې پر کوم ځای باندې ستا وغواړي زړه هلته ته ایښولی شي غواړم چې دلته کښېږدم ګوره چې کوم وخت کلیک پر وکړم دی به ما ډایرکټ مین شیټ ته بیایي پر دې مې هم هایپر لینک اپلای کړي او هلته مې هم هایپر لینک اپلای کړي نو دا ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق دا دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست زما پر چینل زما چینل د سره سبسکرایب کړي لایک یې کړي کمنټ لازم